لسمه سپاره لسم رکو سوره بنی اسرائیل لسم رکو. پنځه لسمه سپاره لسم رکو سوره بنی اسرائیل لسم رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح، اے محبوب تانا روح متعلق تپوس کئی. قل الروح من امر ربی، ورتو فرمایا دا روح زما دا رب په حکم سره یو شیز دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او د دې په باره کې تاسو ته علم نه دی درکړی مګر لږ. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحینا الیک، که چېرته مونږ غوښتی نو مونږ به کومه وحي چې تا طرف ته کېږي مونږ به په دې سره تګ کړی و، هغه چې مونږ تا ته وحي کوو. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، بیا به تا زمونږ په مقابل باندې خپل وکیل نو پیدا کړی، وکالت کوونکی به دې نو پیدا کړی. الا رحمتا من ربک، مگر دا د ستا رب له جانبه رحمت دی. ان فضله کان علیک کبیرا، اے محبوبه الله په تا باندې لوی فضل دی. قل ان اجتمعت الانس والجن، ورته فرمایا کرا غونډ شي پیریان او انسانان، الا په دې خبره ان یاتوا بمثل هذا القرآن، چې دوی راتګ وکړي د دې قرآن په مثل باندې. لا یاتون بمثله، دوی به راتګ ونه کړي د دې په مثل. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چې دوی بعضې د بعضې مددګري شي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، بېشکه ضرور مونږ خلقو د پاره په دې قرآن کې قسمه قسم مثالونه بیان کړو. فابا اکثر الناس الا کفورا، پس انکار وکړو خلقو ډیرو په داسې حال کې چې ناشکري وکړله. وقالوا لن نؤمن لك، دوی مونږ بارګز پتا ایمان نه راوړو حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، تر دې پورې چې ته مونږ ته په ځمکه کې چینه روانه کې. او تكون لك جنة من نخیل وعنب، یا دا چې وګرځېږي ستا دپاره ستا له جانبه کجورو او انګورانو باغونه. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، او ته په دې منځ کې مونږ دپاره نهر روان کې د اوبو نهر روانولو سره. او تسقط السماء، یا اسمان نه یوه ټوټه راښکته کې. کما زعمت علینا، قسمه لکه څنګه چې تاسو په مونږ باندې ګمان کوئ په ټوټې کولو سره. او تأتي بالله والملائکة قبیلا، یا ته الله او فرشتو بطور ضامن راتګ وکړي په دوی سره. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السما، یا ستا دپاره وګرځېږي د سرو نه جوړ شوی کور، یا آسمان ته ته وخیژې. ولن نؤمن لرقیک، هرگز به مونږ په تا باندې ایمان رانوړو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، تر دې پورې چې ته مونږ خواته یو کتاب راوړې هغه چې مونږ یې تلاوت کو. قل ورته فرمایه سبحان ربي، پاکی د زما رب لره. هل كنت الا بشرا رسولا، زه خو نه یم مګر الله له طرفه را لېږلی شوی یو سړی.